سو د نږدې دور کې وکتلو زما وطن عزیز پاکستان باندې د شاته د یو هفتې نه کم حالات روان دي دې کې که زه د خپل پته نشته زه د خپل حکومت نه ګیله وکم که خپل عوامو ناس نه ګیله وکم که خپل سیاستدانانو نه ګیله وکم که صاحب اقتدار نه ګیله وکم زه د هغه سوات د کې پی کې هغه سر نه ګورم که هغه چترال دی که ګلګت دی که هغه بلتستان دی که کوم سوات دی هغو علاقونه تر پېښور چرسدې پورې تر نوخاره پورې که دې نه مخکې ډي خان ته راجنپور ته ځم که هغې نه مخکې بیا سند ته مزل کوم بیا که کراچۍ ته زه رسېږم زما مسلمان نن اوبو کې ډوب دی زما مسلمانان وړو ما ته افسوس دی په دې خبره باندې نن زما مسلمان اوبو کې ډوبېږي 14 اګست باندې تا وکتلو د پاکستان کیپیټل کم دارالخلافه اسلام آباد دی هلته کې ستا وزیر اعظم ستا چې کوم ایم این ایز دي ستا ایم پی ایز دي ستا سیاستدانانو په 14 اګست باندې ډمې وګډولې غټې غټې تماشې وکړې هغې باندې کرونو روپۍ اربونو روپۍ خرچ کړې بیا هغه تماشا صرف اسلام آباد پورې محدود نه پاتې کېږي هغه تماشا ستا پېښور کې هم وشوه هغه تماشا تا هم کراچۍ کې هم وشوه هغه تماشې ستا لاهور کې هم وشوې دلته سیلاب روان دی پښتون اوبو کې ډوبېږي زما دا پښتون هغې تماشو کې هم کینی بیا دا سلسله په هغه ځای باندې نه ودرېږي زه چې شاته 5 کالو ته ګورم ما باندې مختلف عذابات راځي کله دا عذاب ما باندې کرونا وایرس په صورت کې راځي کله دا عذاب ما باندې سرو په صورت کې راځي اختر کې تاسو وکتلو زما هر سروې قرباني ته اخلم که نه اخلم غا بیمار دی لمپي سکین بیماري هغې کې پیدا شوې ده دا هم زما د ګناهونو نتیجه ده بیا راشه موجوده دور کې وګوره زما پښتون ډوب شو زما کورونه ډوب شو زما مسلمانانو عزتونه تار تار شو کور یې نشته دی ښځې په سړکونو باندې ناستې زما خویندې میندې په موټروې باندې ناستې دي هغه باوجود د قوم غفلت ته وګوره هلته کې درته دوبۍ کې ایشیا کپ شروع کړی دی دا نوجوان ایشیا کپ کې مشغول دی دې سره د خپل مسلمان احساس نشته دی زه د مسلمان او دې پښتون چې کوم ځان ته غیرتي وایي هغې دا حل دی زه ځان ته پښتون وایم زه ځان ته غیرتي وایم بیا هم سود کوم زه ځان ته پښتون وایم زه ځان ته غیرتي وایم بیا هم زنا کې مبتلا یم زه ځان ته پښتون او غیرتي وایم بیا شراب څکم زه ځان ته پښتون او غیرتي وایم بیا آیس کم زه ځان ته غیرتي او پښتون وایم بیا چرس کم زه ځان ته غیرتي او پښتون وایم بیا غلا کوم زه ځان ته پښتون او غیرتي وایم بیا ډکه اچوم ما او کفر کې سفر پاتې شوی دی نن زما اسلام صرف مونځ پورې محدود پاتې شوی دی زما اسلام صرف اذان پورې محدود پاتې شوی دی زما اذان صرف تکبیر پورې محدود پاتې شوی دی نه زه به د زندګي هرې شعبې کې انشاءالله دین اسلام ژوندی کوم او صاحب اقتدار نه د دې خبرې تپوس کول غواړم چې کله سیلاب په دې علاقو باندې راغلو تا اسلام آباد کې تماشې ولې کولې تا پېښور او لاهور کراچۍ کې تماشې ولې کولې دې وخت کې پکار دا دی زما دغه تندی رب ته ښکته شوی وی زه سر په سجود وی الله نه ما معافي غوښتې وی خو ما معافي ونه غوښتله زه د الله مقابلې ته ووتلم ما 14 اګست کې تماشې وکړې ستا په دې انګور خاوره باندې دې بازار کې کمې کمې تماشې ونه شوې بیا سمانۍ کې تماشا وشوه راشه اورکزۍ ایجنسي کې وګوره هلته هم تماشې وشوې که چېرې ته دا وایې چې زه تماشا کوم دا د امن علامت دی ما د الله ذات باندې قسم وي دا نظریه غلطه ده دا نظریه د سیکولر جماعتونو ده دا د غیر اسلامي جماعتونو نظریه ده زما اسلام سلامتیا نه دی زما اسلام د امن نه دی ما ته قرآن امن در سره کړی دی امن دی ته وایي چې هلته پوره زندګي کې شریعت وي مدینې منوره کې ډول بجا نه وه بیا هم امن و مکې مکرمه کې ډول بجا ګډا نه وه بیا هم امن و په 14 اګست باندې زما دي نوجوان کم کم ګناه ته چې نه ده کړي ما باندې به الله عذاب نه راځي نور به زما باندې راځي راځئ مسلمانانو نن به دې مجلس کې ته دې خبرې عزم کوو دا خبره به دغه ځای پورې محدود نه ساتو خپل کور کې زنانه به هم د دې نه خبرو چې الله طرف ته به مونږ متوجه کېږو توبه استغفار به کوو او کوم سیلاب راغلی دی دې ته لګام ورکولو یوه طریقه ده چې دا مسلمانان دا پښتون دا پاکستانیان الله ته متوجه شي ما د الله ذات باندې قسم وي څومره پورې الله ته نه متوجه شوي نور عذابونه به راځي نن به د دې مجلس کې هر مسلمان هر ملګری هر نوجوان هر طالب علم هر مشوم هر غټ خر مشر به دا عزم کوي انشاءالله زه به الله طرف ته متوجه کېږم زه به توبه وباسم او آینده د پر خپلې زندګي کې به ګناه نه کوم انشاءالله